پاکستاني پاسپورت چې دی هغه به تاسو ځان له اوس ډیجیټل چې دی دا به هم جوړولی شئ ځکه د محکمې پاسپورت د طرفه یو ښه خبر راغلی ده ستاسو سره چې کوم پاسپورټونه دي دا به اوس ډیجیټل کېږي لکه څنګه چې زموږ شناختي کارت ډیجیټل شوی دی زیاتر کسان ته خو د شناختي کارت چې دی هم د دې پته نشته او نه یې د هغې نه پیدا اوچته کړي ځکه پاکستان کې عوام چې دی هغه ډېر وروسته پاتې دی هغو ته د دې شیزونو چې دی پته نه لګي دغه شانتې که یو محکمې یو شی ډیجیټل کړی خو بیا هم د محکمې ځینې کسان چې دي هغه په هغې باندې عمل نه کوي ځکه هلته کې هغو ته دومره علم نه چې دا ډیجیټل څه ته وایي او دا د حکومت د طرفه شوی دی که نه دی شوی ځکه زیاتر ویډیوګان زموږ داسې راغلی دي نو محکمې کې چې کوم کسان هلته کې کار کوي نو اکثر هغه کمنټس وکړي دا خبره چې دا دروغ ده نو اوس ستاسو پاسپورټ چې دی دا هم ډیجیټل کېږي او ستاسو شناختي کارت چې دی هغه ډیجیټل شوی دی لکه تاسو ته حکومت د طرفه چې دا اساني جوړېږي ځینو ته خو دا پته هم نشته چې زموږ شناختي کارت او پاسپورټ چې دی دا آنلاین جوړېږي لکه تاسو چې کوم شناختي کارت ساتئ په جیب کې نو دغه شناختي کارت تاسو ځان له په کور دننه هم جوړولی شئ د خپل موبایل نه جوړولی شئ لکه دفتر تلو ته چې دی په دې کې به ضرورت نه راځي ستاسو د موبایل نه به ستاسو شناختي کارت چې دی دا به جوړېږي تاسو چې کومې ګوتې هلته کې لګوئ نو دا ګوتې چې دی دا تاسو د خپلې کیمرې نه چې دی ډایرک هم لګولی شئ ډایرک لګولی شئ او دا پاکستان اولنۍ ټکنالوژي وه چې دا پاکستان نه ایستلې وه چې ډایرک به د کیمرې نه چې دی ګوتې به یې سکین کولې او هغه به یې راغستلې په کوم وخت کې چې دا راوتلي وو نو په هغه وخت کې موږ به دې باندې ویډیو کړو نو تاسو آنلاین خپل شناختي کارت چې دی دا هم جوړولی شئ خو اوس حکومت چې دی هغه ډیجیټل کړ شناختي کارت هم ډیجیټل دی او په راتلونکي وخت کې هغه وایي چې پاسپورټ موږ هم ډیجیټل کوو نو تاسو به خپل پاسپورټ چې دی ډیجیټل به استعمالوئ ډیجیټل ځینې کسان نه پېژني تاسو به نه زموږ سره پاسپورټ شناختي کارت د هر سره چې دی دا په جیب کې لکه شناختي کارت خو زموږ سره په جیب کې دغه شانتې د بینک کارډونه چې دي دا هم زموږ سره په جیب کې نو د هغې لپاره خو ګوګل هغه اپلیکیشن نه ایستلی د بینک کارډونه چې دی خو تاسو په هغې کې یو ځای کولی شئ بیا ستاسو د بینک کارت ته چې دی ضرورت نه راځي دغه شانتې ستاسو شناختي کارت چې دی دا به هم په یو اپلیکیشن کې پروت وي په یو اپلیکیشن کې به پروت وي چې کله ستاسو نه څوک تپوس کوي تاسو ته د اپلیکیشن نه ډایرکټ خپل ډیجیټل شناختي کارت چې دی هغه تاسو ښوی شئ او دا د پاک آیډنټي اپلیکیشن دی دا د نادرا یو اپلیکیشن دی چې د هغې په تر باندې تاسو خپل شناختي کارت چې دی دا ډیجیټل کولی شئ دغه شانتې اوس محکمه پاسپورټ چې دی هغو هم دا ویلي دي چې موږ به دا پاسپورټ چې دی دا به ډیجیټل کوو او دا به هم د پاک آیډنټي ایپس نه چې دی د هغې نه به ډیجیټل کېږي نو هغه اپلیکیشن چې کله تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ په هغې کې به خپل اکاونټ جوړو که د اکاونټ جوړېدو طریقه نه درځي نو په دې باندې زموږ ویډیو شته چې په هغه وخت کې موږ په ویب سایټ باندې خپل اکاونټ جوړ کړو هغه شانتې تاسو اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو په دې اپلیکیشن کې ور اچولی شئ تاسو پې ځان له په کور دننه شناختي کارت هم جوړولی شئ پارمبي هم جوړولی شئ ډېر کارونه چې دي تاسو د هغې اپلیکیشن په تر باندې کولی شئ او تاسو خپل شناختي کارت چې دی هغه هم د هغې په تر باندې ډیجیټل کولی شئ دغه شانتې په راتلونکي وخت کې چې دی ستاسو پاسپورټ چې دی هغه هم د دې په تر باندې چې دی دا به ډیجیټل کېږي نو دا یو ښه خبره ده ځکه زموږ په جیب کې چې کوم کارډونه پراته یا زموږ سره کوم پاسپورټ وي هغې ته به ضرورت نه راځي خو ډایرکټ تاسو د خپل موبایل نه خپل شناختي کارت او پاسپورټ چې دی دا ښوی شئ